یو قلاوه هغې ته ویل کېږي بوعاس. نو په دغې قلا باندې هم ډېرې جګړې شوې دي. جنگ به پې کو، مړي به کېدل چې دا به قبضه کوو، او چې پلار به مړ کېده نو زوی ته به یې وی چې بچې که د دې قلا د راګیرولو د پاره تا کوشش ونه کو، په دې د قبضو عرضولو کوشش ونه کو، نو زما حق تا ته ما بخم نه هغه ته نه ماف کوم. ګورې زوی به لګیو، زوی به نوسي ته ووی په هغې بوعاس قلا باندې یو 120 سال خو په هغې جګړه شوې ده. نو چې 120 سال پې جګړه وشه څومره مړي به پې کېږي. بیا د هغې نه پس بله جګړه پیښه شوه د دوی د اسونو په مابین کې، د اسونه یې ځغلول چې د چا مخکې شو هغه ته به انعام میلاویږي. یو کس د بل د اصله یو سپېړه ورکه، ګزار یې ورکه چې یاره دی رستو شي او دا انعام ما ته میلو شي. هغه ورته لکه زما اصله د سپېړه ولې ورکړه. د هغې نه جګړه جوړه شو 3 کاله 63 سال خو په هغې جګړه شو. څونه مړي به پکې شوي. بیا یو سړی زمیندارو د هغه په غاړه کې د کیکر اونه وه، په هغې کې کمترګۍ واچولې. په دې کې د یو سړي اوښه راله، هغه د هغې کیکر د اونو هغه څانګې ته خوله ور واچوله، پاڼې خوړې، څانګې یې راښکته کړه په خولې، اوښ لوړې د کمترګۍ را پرېوتې، ماتې شوې. هغه زمیندار راغی، هغې اوښ له یو مضبوط ګزار ورکه، اوښې وو چې ظالمه دا کمتره راله زما په پټي کې پناه واغېشته، ګیر یې ورله ماتې کړي، اوښې وو. د اوښ هغه مالک راغی، په زمیندار یې راکېښودې، زما اوښ دې ولي وو. په هغې کې مړ شو، جګړې جوړې شوې. نو خپل مابین کې جګړې وې.